وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبالصديق وبالفاروق وبذي النورين وبالمرتضى أئمة وخلفاء بالترتيب حقا وبقدوتنا الإمام الأعظم أبي حنيفة مسلكا ومذهبا وبالمظهر العلوم مشربا وبالعبد الغفور السيدوي قيادا. وقال الشيخ عبد الحق مالكوي في تنبيه المنكرين عن حقوق المرشدين: عبد الغفور إمام الحق مرشدنا شاد رسوله ولم يمحص ولم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد كل ما. حضرات محترم، چونکہ وقت آغا ډیر زیات کم دی، د مانځه پوره ټیم دی، نو په دې کې اوږدو تقریرونه او اوږدو ختمونه کول چې دی نه هغه محال دي. که نه د ترجمې ختم دا کم از کم 2 غنټې دي کم از کم، خو په مختصره توګه به مونږ د دې ختم وکړو. د دې نه علاوه په دې محفل کې کوم حضرات چې راغلي دي، زمونږ د فاونډیشن صدر حاجي فضل منان صاحب هغه تشریف راوړی، زمونږ خانداني دسراس جناب حافظ ګل سیب صاحب چې د پروګرام د پروفیسر حافظ ګل سیب صاحب هغه تشریف راوړی، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سراج الدین صاحب هغه چې تشریف راوړی دی، صوفي اورنګزیب صاحب راوړی تشریف. د دې نه علاوه حضرت العلامه مولانا فضل قدیر شاه صاحب هم چې دی هغه تشریف فرمایي، شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں سرور صاحب چې هغه دلته ډېر خدمات په دې کې ترسره کړي دي، د هغه سره مینه شکریه ادا کوم. د دې نه علاوه ډېر داسې علما کرام دي، قاری قدیر سبحان صاحب هغه په هم کې د لوی کردار دی او دا صدقه جاریه دي، کومه دا ټول هغه ته دي. عدالت خان صاحب چې هغه د محط دی هغه په هم کردار دی، هغه الله جزای خیر ورکړي. ممتاز شاه صاحب د هغه هم تشریف راوړی دی. نور کوم علما کرام مشایخ اسلام چې هغه راغلي دي چې زه ورته غوږ نه اخلم، نو دا ټیم د ما ټول خالي کړي. د دې وجې نه به زه معذرت وکړم او د خپلې اصل موضوع اوس دا لکه څنګه چې تاسو ته دا خبره معلومه ده چې د دې مدرسې چې څومره کاله وشو د هغې کې دا وړاندې کال دی، اولنی کال دی چې په هغې کې دا د بخاري شریفو یعنې دوره حدیثو دا پکې وشو او په هغې سره کې تقریبا 4 تنه دي که 3 تنه په هغې کې فارغ شوي، 4 تنه د دې مدرسې نه فارغ شو. نو په دې باندې زه د مفتی کفایت الله ته او حکیم حبیب الله صاحب ته او د دې نور چې څومره ملګري دي هغو ته د زړه د کومې نه مبارکباد. اوس راځو دې ترجمې ته. د قرآن عظیم الشان شروع شوې ده
فبعد بسم الله الرحمن الرحیم سره او ختم چې شوی دی نه هغه په سیند والناس سره مطلب دا چې قرآن عظیم شان زموږ لپاره کافي دی په دې باندې عمل کول په دې کې چې صدی د هغې نه نفع اخیستل دا زموږ لپاره بس دی دا زموږ لپاره کافي دی دا مطلب نه چې حدیثو ته ضرورت نشته حدیث دی دا د قرآن عظیم شان شرع ده د قرآن عظیم شان بیا دا نه چې فقه ته ضرورت نشته جميع ما تقول الأئمة شرح القرآن والحديث دا ائمه چې سوی دا د قرآن او د حدیث دا شرح محترمو امام ابو حنیفه رحمه الله چې په څلورو مذهبو کې د یو لوی مذهب پیشوا دی د هغه خلاف یو کمیټي جوړه شوه په سعودي عرب کې کمیټي جوړه شوه چې داسې وکړي چې تاسو د امام صاحب دا ټول مسایل چې د کوم راایستلي دي دا چیک کوي د قرآن او د حدیثو سره چې څه غلطي پکې راونه باسو او دی چې دغه په هغې باندې موږ متهم په ده باندې تر ننه پورې هغه کمیټۍ کوشش کړی دی خو لا د څه قسمه دغه یې پکې نه دی راایستلی امام ابو حنیفه رحمه الله چې زمونږ د هغه شاګردان امام یوسف صاحب امام احمد صاحب د امام محمد صاحب لس کم زر کتابونه لکه مقصود جاده لس کم زر کتابونه هغه چې دی نه هغه لیکلي دارنګه امام ابو یوسف اغلا الله تبارک و تعالی چې د امام صاحب شاګرد دی د امام صاحب شاګرد هغه چې دی کله چې فراغت حاصل کو چا ورته وویل چې ته خو لوی عالم یې اوس ته د امام صاحب د درس نه لاړ شه د امام صاحب دا درس کړي دا خپله ځانله مدرسه جوړه کړه ځانله خپله دا درس قایم کړه خبره خو یې ښه وکړه په زړه کې لږ دغه راغی دوی خو ته اخباره په زړه کې دغه راغی ځانله درس قایم کړه چې ځانله درس قایم کو امام صاحب ته چا وویل امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې امام یوسف صاحب خو خپل درس چالو کړی یو خپل شاګرد یې پسې ورولېږو او خپل شاګرد ته وویل مسلې ورته وښووې چې د دې مسلو تپوس ورته وکړه او جوابونه ورته وکړه ویلا امام یوسف نه تپوس وکړه چې سړی او دا ورته وویل چې کوم جواب درکوي نو ته ورته وایې چې اخطا تا خطا چې کوم جواب دی تا درکوي ته ورته وایې چې ته خطا امام یوسف صاحب نه هغه امام یوسف نه چې دا طالب علم لاړ شي چې درس ختم شو دا طریقه ده چې بیا طلبا چې سوالونه جوابونه کوي دی ورته وایي دا امام صاحب په څېر دی چې یو سړی په مانځه کې شروع کوونکی ګرځي نو په فرض ګرځي او په سنتو ګرځي امام یوسف صاحب ورته جواب ورکړ دی ورته وایي اخطأت تا خطا شو
بیا ورته بل تپوس یې وکړو چې یو اهلي کتابه زنانه ده د مسلمان سړي سره نکاح شوی دی دی به د زنانه به د مسلمان او دا مړه شوه دا به د مسلمانانو په قبرستان کې دفن کېږي او که د مسلمانانو هغه ورته جواب ورکړو دی وایي اخطا ده بیا ورته وایي بل تپوس څه کوي وایي یو مارغه دی کټوۍ باندې ده مارغه راغی په دې کټوۍ کې چې دی نه افتاو شو په دې کټوۍ کې هغه اور دی دا انګولې دا کټوۍ دا انګولې چې دی پاکېږي او که نه پاکېږي هغه ورته جواب ورکړو دی وایي اخطا ته خطا خاصه به خطا شم ما جواب راکړه څنګه امام شمسه بتوي سړی چې په پاک په مانځه کې شروع کوونکی ګرځي نه دی په فرضو او په سنتو دواړو کې شروع کوونکی ګرځي تکبیر تحریما الله اکبر فرض دی او غوږونو ته لاسونه پورته کول دا سنت وی بل دا کتاب زنانه چې ده د دې حمل دی په ګېډه اوس دا مړه شوه دا به نه د کتاب په مقبره کې دفن کېږي او نه به مسلمان بلکې دا به ځان به جدا مقبره کې او د دې زنانه دا مخ به نور خاطه ته راشي چې د بچي مخ قبلې ته ځکه بچی چې د پلار په طبع مسلمان دا څلورمه خبره چې ده د مارغه ده که دا مارغه په دې کټوۍ کې پخ شوی حلول راغلی خو بیا نه پاکي او که حلول نه یې راغلی نو بیا ورته هغه اوبه واړی نور اوبه پکې واچوې هغه به ترې واړی نور اوبه پکې واچوې هغه به ترې واړی نو داسې قسم حضرات محترم د امام صاحب شاګردان نو د امام صاحب څومره غټ مقام حضرات محترم په قرآن عظیم الشان کې څوارلس دپاره یو سل او څوارلس سورتونه دي او هر یو سورت دا یو روحاني نسخه ده روحاني نسخه قرآن عظیم الشان د دې فضائل چې دی نه دا ختمېږي چونکې د روح تعلق دا د عالم بالا سره دی د دې وجې نه د قرآن عظیم الشان چې د الله کلام دی دا هم چې دی د آسماني کتاب د عالم بالا سره تعلق د روح غذا آسماني ده او قرآن آسماني ده استاد د روح تربیت کوي قرآن آسماني کتاب د روح اصلاح هغه په قرآن سره کېږي چې نیت دې خالص و بس کامیابي او کامراني بیا یو احساس ورام محترمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې جاهلیت زمانه د شعر او شاعرۍ زمانه د شعر او شاعرۍ زمانه لبید نومې جاهلیت شاعر و شلفرا یو بل غټ غټ شاعران سبعات معلقات هغه چې دی په خانه کعبه باندې ځوړل د قرآن اعجاز کله چې قرآن نازل شو سبعات معلقات دا چې دی د خانه کعبې نه دا چې دی لکه اوس لبید سوی یبنتي لبید إن أباكما قد قتلا وقاتلاتهما
شعر وشاعري زمانہ نبی جو بہترین شاعر و شاعر شاعری کی دعوی مثال نہ نو د دې نبی د مقابلې لپاره یو دوا تنه چې هغه ولګېدل او نبی دې چې نه پاتې خو د نبی د قتلولو مخکې دې کسانو دا چا چې دی قتلاو دې خپلو قاتلانو ته وویل چې تاسو خو ما قتلاوئ خو ما له دومره یو چیک خارج لیکم یو څو دو خبرې لیکم د دې اجازه راکړه هغوی موږ ته تاله دا اجازه نه درکړه او تا پکې دا لیکلي چې موږ ته مړه کړو موږ تاله څنګه اجازه درکړه ویې نه نه دا سره زه وس کوم چې زه پکې دغه نه یم ډېر اصرار یې وکړو هغه ورته ولیکل یا ابنتۍ لبیدې دوو لوڼو د نبي دا خط کولی دی ولیکل دی خو مړ کړه دې د وعدې مطابق د قاتلانو دا شعر چې دی نو هغه لوڼ دی ویړو پای کې لیکلي یا لبیدین یا ابنتۍ لبیدین اباکما دوو لوڼو د نبي ستاسو د دواړو پلار ښه شاعران دا خو زموږ خپل خلک کلمه دا خو شریک دي د دې خو زموږ اوس دغه جوړولو بس کړه یا ابنتۍ لبیدین دوو لوڼو د نبي ان اباکما ستاسو د دواړو پلار قتل شوی دی وقاتل اتاکما دا دواړه قاتلان خواله راغلي یې تا قتل دوه لوڼې ولګېدل او هغو دغه یې تمام ختم داسې شعر و شاعرۍ زمانه یا شانفرا وایي واني دفعني فقد من ليس في قلبه المتعلق ثلاثة أصحاب فؤاد مشيئا وأبيض يسيطون صفراوية ديش شاعران ما لپاره درې څیزونه کافي دي درې څیزونه کافي یو مضبوط زړه طاقتور زړه بل تیره توره د تیر قیش نه وتلې ریګ مال کړې توره وصفراء وعتلو او يو جاني ذا دا دريج لنا ما تفكاكي ما تستاسو برات زما تاسو يا لقد شرخرا بلشي اقيموا بني امي صدور متيكم فاني لا قوم سواكم الامير زما رشتہ دارو ما تخپل سورلۍ تیاری کوي سورلۍ ستاسو نه زما یو بل قوم ته ستاسو او بل قوم ته ولې کړه چې د سخي سړي لپاره هر ځای کې چې دی نه ځای د قرار شته زما رشتہ دارو تاسو زما قدر او قیمت نه کوئ زما په قدر نه پوهېږئ نو زه ستاسو نه روان یم د سخي لپاره هر ځای چې دی نه ځای چې دا موجود ملک خدا تنگ نه سوپای ګدالنګ د خدای ملک تنگ نه دی او د فقیر فقر نو محترمو داسې قسم شاعران خو کله چې قرآن نازل شو دې قرآن ته چې دی هم ابو شعر و شاعر خو چې قرآن نازل شو سبعات معلقات دا د خاک نه کابینه چې دی اندر روانه نو الله فرمایي تبت يدا ابي لهب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله فرمائے تبت يدا أبي لهب وتب هلاك تشرك والله سناد أبو لهب أو هلاك ايه هلكت او خسرت هلاك شو بزيان او تاوان ابي لهب ابو لهب دے تکسرو تکوتا ما اغنى عنه ماله وما كسب دبرك لدنا مال ددو او اولاد ددو سيصلى نارا ذات لهب وامرأته زردا چې داخل بشي دی اورتا هغه اورتا چې هغه اور خوند لامبو دی لامبور اور دی اے سيدخلها زردا چې دی بدی اورتا د خپل نوم عبد العزى ابو لهب باندې څنګه مشهور چې دی د مفتك شروع فكسر لها وامرأته أو خذت له أمي جميل دي كذا آكا كذا أم على كشوا بس على كشوا أبدي على كشوا كذا قرد بيدي راسه ترلله فيوكاتا كذا دمك ولا يونا سافي مفسرين لكي جو فرشتي دغه فشاورا راستو دو هغه پړې او دا چې دین شاده لاړه او دا چې دین پاتې شو دا چې دین حمالة الحطب چراوون کې د خشاک في جيدها حبل من مسد فغاړه د دې کې رسای و د پټ دا بل سورۃ شروع کیږي دیتا سورہ اخلاص د دې صورت ما قبل صورت سره دا ربط او دا مناسبت ده خلک وایي قرآن چې دی نه بې ربطه قرآن سره ربط نشته لکه څنګه نورو کتابونو کې کتاب الصلاة کتاب الزکات کتاب الایمان کتاب المعاملات کتاب المعاشره دا یې داسې په قرآن کې قرآن هر آیات د بل آیات سره د هر صورت د بل صورت سره د هر رکوع د بل رکوع سره ربط او مناسبت ده نه الله فرمایي قل هو الله احد تو اے پیغمبر علیہ السلام اللہ یو اللہ سره ذات کې په صفات کې په سمع کې په بصر کې ہے څوک شریک الله الصمد الله بنيان صمد چاته من يسمد اليه في الحوائج صمد هغه چاته وای چې هغه ته په ضرورت کې قصد لم يلد ولم يولد نه چاوای ولد ده نه چاوای ولم يكن له كفوا احد او نشته ده دل رسيال هسو اے مماثلا ونذيرا دا بل سورة شروع کی دیتا سورة فلق او دیتا سورة فلق څنګه وایي چې په دې کې د فلق کلمه نو ټول سورتونه مولای شو په نوم د سورة فلق سره تشبیه د کل شو په اسم د نزولها بعد الدين د دې نزول د سورة فیل نه وروسته چې دا نازل شوی دی په اعتبار د حالت جمعي سره دا 113 نمبر د دې یو سره او دیارلس نمبر دی او په حالات د حالت جمعي سره
دې یو شته د دې ما قبل سورۃ سره د سورې اخلاص سره د قل هو الله احد سورۃ سره دا روت او دا مناسبت ده اذا كان الله تعالى احد صمد الى اخره فاللائق هو الله تعالى بالتعاون كلا چې الله احد ده او صمد ده وما يسمد اليه في الحوائج ده نفس لائق لا چې تعاونه مقتشي فتصدق الله اوزو د دې سورۃ خلاصه سره خلاصه د سورې فلق د جسمانی ضرورونه د بچ کېدو او د الله په پناه کې دراتلو تلقین الله په دې کې بیان دی اوس ماخذ کم یو دی ماخذ د آیات نمبر 1 نه والا د آیات نمبر 5 نه الله فرمایي قلت هو اعوذ وناظرم برب الفلق فرب ده سبب اعتصموا واستجيبوا من شر ما خلق ده شر داغ نه چلنا ومن شر غاسق اذا وقب او ده شر ده شپې تیرا غردون کې د شپې نه اذا وقبوا سوقتي چې دا تیاره وګورئ دخل ظلامو في كل شيء چې د دې تیارې دا تیاره د دې شپې ټول هر څه باندې ومن شر النفاثات في العقد او د شر د کې غردونکو نه وګورئ النساء الساحرات المفسدات دا شر د غردونکو نه کله چې دي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د تینګرنا سوخت کې دا تینګر کې حضرات محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اثر شو خدای نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خاتم الانبیاء خاتم الرسول اخروی امور کی پاغه باندې د څه قسمه اثر نه وځي نو اخروی امور کې چې چا چې څه ته کول بالکل هغه به چدان صحیح وایي په دغه مناسبت سره او یو ورځ بوټي ورکړي او دا که دوه صورتونه که تاسو په حساب کې خطا نه شي حساب وکړئ نو دا یو ورځ اوس دا بل صورت شروع کېږي دیتا سورې ناس او سورې ناس ورته څه کوئ چې په دې کې د ناس کوي په دې کې دا نو ټول صورتونه مو وویلی شو په نوم د سورې ناس سره تسمیه د کلو شوه په اسم الله فرمایي وقلت هو وځو د دې سورته د دې سورې ناس هغه خلاصه هغه چې دا ما قبل سره کوئی ربط او مناسبت ظاهر دی اختیار دی خلاصه کم خلق دی انسان خالق کم سیدو چې هغه کم سیدونه چې خالق الله تبارک وتعالى جوړ کړی دی یعنی کوم انسان چې الله تبارک وتعالى جوړ کړی هم دغه الله د جسمانی ضرورونه د بچېدو لپاره د هغه په پناه کې د راتلو تلقین دی مؤاخذ آیات نمبر 2 کې نو الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قلت هو اعوذ وناظرم برب الناس ورب الخلق مربيهم ومدبر احوالهم ورب الخلق ملك الناس
مالك ملكا تاما كده بادشاہ مالک ہے فكامل پورا ملك مالك إله الناس معبود ده خلق ده معبوده الحق من شر الوسواس الخناس ده شر ده وسواس ممكن خناس تقريبا الذي إذا كسر يوسوس توسوسي غردي في صدور الناس وسنور الخلق من الجنة هذا كيريان والناس أو كذا بنيان دا جدينا في أحكام الذي ذكر الله حامي مسجدك الأنعام كل تجربة فردا ختم الترجمة دام باركي ثم لوقت الكمال وجمال ما جدينا فرا تفسير بيانك تدي وجنا كما رقم الرجل عند كلام الناس مقبول رجل كده ناغا إذا كنت خلقه فما ما في جدينا مقبول لا قبولي واخر زمان الله تبارك وتعالى القرآن يسمى شان بركاته زمن كل شيء أو جاهد فوائد